أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون یقینا چې کامیابی مندلی ده هغه ایمان راوړونکو خلکو چې په خپل منځ کې عاجزي کوي د لغویاتو نه لري اوسي د زکات په طریقه باندې عمل کوونکي وي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون د خپل شرم زینو حفاظت کوي سوا د خپل خزونه او د هغه زنانونه چې هغوی د دې په قبضه کې وي ځکه چې په هغوی باندې په محفوظ نه ساتلو کې هغوی د ملامتیا قابل نه دي البته څوک چې دا غین علاوه نور څو غواړي نه هغوی زیاتی کوونکي دي والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون د خپل امانتونو او د خپل وعدو لحاظ ساتي او د خپل منځونو حفاظت کوي اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دا هغه وارثان دي چې په میراث کې به جنت فردوس اخلي او په هغه کې به همیشه اوسي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مونږه انسان د خاوري د سط نه جوړ کړو بیا مو هغه په یو محفوظ ځای کې د نطفه په ساس کې بدل کړو بیا مو دغه ساس کې لا د ویني د ټوټې شکل ورکړو بیا مو د ویني د ټوټې نه د غوخي پټې جوړ کړو بیا مو د پټې نه اډو کې جوړ کړل بیا مو هډو کو ته غوخه ور واغستله بیا مو تر یو بل مخلوق تیار کړو پس ډېر برکت والا دی الله د ټولو کاریګرانو نه ښه کاریګر ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون بیا د دین وروسته به تاسو ضرور مرئ بیا به د قیامت په ورځ یقینا چې تاسو را پاسول کېږئ ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين او ستاسو د پاسه مو ولاري جوړ کړي د پیدا کولو د کار نه مونږ سو نابلد نه وو
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او د اسمان نمو ټیک د حساب مطابق په یو خاص مقدار کې اوبو نازل کړي او هغه مو پزمکه کې ودرولې او مونږه چې هغه په کومه طریقه غایبول غواړو نو غایبولې شو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. بیا د دې اوبو په ذریعہ مونږ ستاسو د پاره د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسو د پاره په دې باغونو کې ډېر خوندناکې میوې دي او دغه باغونو نه تاسو روزي حاصلوئ. او هغه ونه هم مونږ پیدا کړله چې هغه د تور سینا نه راوځي چې د ځان سره تیل را زرغونوي او د خلونکو د پاره انګولې هم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او حقیقت دا دی چې تاسو د پاره پسارو کې هم یو سبق دی. داوی په خېټو کې چې سدي داغه نه یو سیز مونږ په تاسو باندې سکو او تاسو د پاره پاوی کې نوري هم ډېری فائدې دي. هغه تاسو خورئ او په هغوی باندې او په کشتو باندې سورلې هم درکړي کیږي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. مونږه نو علی السلام داغه قوم ته ولېګو. هغه وویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ. داغه نه بغیر ستاسو د پاره بل هیڅوک معبود نشتا. آیا نو تاسو یریږئ نه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. داغه د قوم کوم سردارانو چې د منلو نه انکار وکړو هغه وویل چې دا سړی نور هیڅ نه دی خو یو بشر دی ستاسو غوندي. د غرض دا دی چې په تاسو باندې برتری حاصل کړي. الله کراله ګل غختل نو فرښتې به را لګلې وي. دا خبر خو مونږه د پلار نیکو په وختونو کې اډو اورېدلې نه و چې د بشر نه پیغمبر جوړیږي. هیڅ ندی بس پدې سړي لکشان لیونتوب راغله دی. سلګه مودا ورته نور انتظار وکړي شاید چې خلاص وتري. قال رب انصرني بما كذبون. نو علیہ السلام اویل اے ربا دې خلکو چې ماته دروغجن ویلي دي نو پدې باندې اوست زما امداد وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونږ ورته وحی وکړه چې زمونږ په نگرانۍ کې او زمونږ د وحی مطابق کشته تیار کړه. بیا چې کله زمونږ وحی راشي او هغه تنور راو خټ کیږي نو د هر قسم سارونه یو جوړه پدې کې د ځان سره سوار کړه او خپل اهل او عیال هم د ځان سره کړه سوا د هغه خلکونه چې د هغوی خلاف مخکې فیصله شوې ده او د ظالمانو په معاملې کې ماته هیڅ موایا بشکا هغوی اوس دوبیدون کې دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. بیا چې کله چې د خپل ملګرو سره په کشته کې سور شي نو وایا چې شکر دې د هغه الله چې د ظالم قوم نه مونږ خلاص کړو او وایا اے پروردګارا ما په برکتی ځای کې کوز کړه او تو بهترین ځای ورکون کیږي. ان فی ذلک لآیات وان كنا لمبتلین. بشکا پدې قصه کې ډېری نخې دي او ازمه خمونګه خامخا کوو. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. داغوی نو رستو مونږ د یو بل دور قوم راوچت کړو بیا مو داغوی د قوم یو رسول پاغوی کې اولېګو او هغوی لای دعوت ورکړو چې د الله بندگی کوي ستاسو د پاره داغونه سیوا بل معبود نشتا. آیا تاسو یریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. داغو د قوم کوم سردارانو چې د منلو نه انکار وکړو او د آخرت پېشي دروغ وګڼلا او چې مونږ ورلا د دنیا په ژوند کې د خوشحالۍ سامان ورکړې وو هغوی وې دا سړی نور هیڅ نه دی بس یو بشر دی ستاسو غوندي سچ تاسو خوري هغه دی خوري او سچ تاسو سکي هغه دی سکي. اوس کې چری تاسو د خپل ځان غوندي د یو بشر اطاعت قبول کړو نو تاسو په نقصان کې شوي. دې تاسو ته وایي چې کله تاسو مړ شئ او خاورې شئ او د هډوکو یو پنجره پاتې شئ نو بیا به تاسو د قبرونو نه راایستل کېږئ. هیهات هیهات لما توعدون. لریدا او بالکل لریدا دا وعده چې کوم تاسو سره کیږي. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. جون بل نشتا بس دا د دنیا ژوند دی هم دلته زمونږ مرګ او ژوند دی
او مونږ به هرگز نه را پاسولی کیږو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دا سړی د الله پنوم خالص دروغ جوړوي او مونږه هیڅ کله د دومنون کې نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. رسول اویل پروردگارا دې خلکو چې زه دروغجن وګڼلم نو پدې اوس ته زما مدد وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فجواب کی ورته الله فرمایل نزدې دې هغه وخت چې دوی به په خپل عملونو پیمانه شي. اخر دا چې ټیک ټیک د حق مطابق یو لوی غوغا په هغه راغلا او مونږه د سیلابي خسرو پشان هغه وګرځول لری دی ظالم قوم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. بیا مونږه د هغوی نه رستو نور قومونه راوچت کړل. یو قوم نه د خپل وخت نه مخکې ختم شو او نه د خپل وخت نه رستو پاتې شو. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مونږ خپل رسولان پرلی پسې راولېګل. کم قوم ته چې داغوی رسول راغې نو هغه دروغجن وګڼو او مونږه قومونه پرلی پسې هلاک کول ان تر دې پوري چې داغوی نمو بس قصې جوړې کړې. لعنت دی په هغه خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا مونږه موسی علیہ السلام او داغو رور هارون علیہ السلام د خپل نخو او سرګن سند سره فرعون او داغو د سلطنت واغدارانو ته ولېګل خو هغوی تکبر وکړو او ځان ډېر غټ وګڼو. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ویل آیا مونږ د خپل ځان غوندي په دوو سړو باندې ایمان راوړو او سړی هم هغه چې داغوی قوم زمونږه حکم منونکي غلامان دي نو هغه دوه دروغجن وګڼل او په هلاکېدونکو خلکو کې شامل شول. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسی علیہ السلام لمونږه کتاب ورکړو د پاره د دې چې خلک ترې راهنمایي حاصل کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او مونږه د مریم زوی او داغو مور یو نخه جوړ کړه او هغوی لمو په یو لوړ ځای کې پناه ورکړه چې د اطمینان ځای او چینه پکې جاری وي. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے پیغمبرانو خوره پاک سيزونه او عمل کوي نیک تاسو چې څه کوي زه په هغه ښه عالم یم. وإن هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاتقون او ستاسو امت یو امت دے او زستاسو رب یم نو خاص زمانه یرا کوي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. لیکن رستو بیا خلکو خپل دین په خپلو کې ټوټه ټوټه کړو د هر ډلې سره چې سدي پاره کې هغه خوشاله دي خدانو پرېګ د دوی چې ډوب وي په خپل غفلت کې ته یو خاص وخت پوري. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا د دوی دا خیال دی چې مونږه په مال او په اولاد سره د دوی کم امداد کوو داګنی مونږه دوی ته په خیر رسولو کې کوشش کوو؟ نه بلکې په اصل معاملې دوی پوهیږي نه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. په حقیقت کې چې کم خلق د خپل پروردگار د يرینا په یرا ژوند تیروي او د خپل رب په آیاتونو ایمان راوړي او د خپل رب سره بل هیڅوک نه شریکوي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. او چې دا غوي حال داده چې ورکوي هغه څه چې ورکوي او زړه د دې خیال د وجې نه رپیږي چې مونږ به خپل رب ته واپس کیږو. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نهم هغوی نیکو طرف ته منډي وهون کی دي او د هر چانه مخ کی هغه ته ځان رسول کی دي. مونږ چاته داغه د وسنه زیات تکلیف نه ورکو او زمونږ سره یو کتاب دی چې د هر چا حال ټیک ټیک خي او په خلق باندې با ظلم په هیڅ حال کې نه کیږي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لیکن دا خلق د دې معاملې نه خبر دي او د دوی عملونه هم د هغه طریقې نه کوم چې بره بیان شوی دا مختلف دي. دوی به د خپل عملونه کوي ان تر دې پوري چې کله مونږه د هغوی عیاشان خلق په هغه عذاب کې راونیسو بیا به هغوی رمباړې شروع کړي. اوس بند کړ خپل شور او فریاد زمونږ د طرف نه تاسو ته اوس هیڅ مدد نه ملاويږي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. چې زمونږه آیاتونه به تاسو ته اورولې کېدل نو تاسو به د رسول د आवाज د اورېدو سره واپس پشا تختیدلې. په خپل غرور کې به مو هغه هډو په خاطر کې نه راوستلو. په خپلو چوپالونو کې به مو په هغه پوری د خندا خبرې کولې او بکواس به مو کولو.
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. نو آیا دې خلکو چرته په دې کلام باندې غور نه دی کړي یا ورته هغه څه خبره راوړی دا چې هغه د دوی اولنو پلرونو نیکونو ته چرته راغلی نه و یا دوی د خپل رسول نه هډو واقف نه وو چې ګني د ناشناوالي په وجه داغنه تریږي یا دوی د دې خبرې قائل دي چې هغه لیونی دی نه بلکې هغه حق راوړی دی او د دوی د اکثر خلکو حق فخ نه دی. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او حق چری د دوی په خواهشاتو پسې تللې نو د ځمکې او د اسمان او د دې د ټولي آبادی نظام با ګډوډ شوی وي نه بلکې مونږه دا غوي خپل ذکر هغوی ته راوړې دي او هغوی د خپل ذکر نه مخاړوي. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیات د دوی نه سغواړي تعالی چې خپل رب سي درکړي دي هغه ډېر بهتر دي او هغه بهترین روزي ورکون کې دي. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. تو خو هغوی نیغی لاری ترابله خو بشکا کم خلق چی آخرت نمانی هغوی د نیغی لاری نا پددت للغواری. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. کومنګا په دوی رحم وکړو او په کم تکلیف کې چې نن سبا دوی مبتلا دي هغه تر لری کړو نو دوی با په خپل سرکشي کې د نیغې لارې نه بالکل ډېر لري لاړ شي. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. د دوی خو دا حال دی چې مونږه دوی په تکلیف کې اخته کړل بیا هم دوی خپل رب ته راټیټ نشو او نه عاجزي اختیاروي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته چې کله خبره ده حتی ورسی چې مونږه په دوی د سخت عذاب دروازه ور پرانځو نو فورن به تو ویني چې په دې حالت کې دوی د هر خیر نه نا امید دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه هم الله دی چې تاسو له د اوریدلو او د لیدلو طاقتونه درکړل او د سوچ کولو د پاره زړونه درکړل خو تاسو کم شکر گزار یې. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هم هغه تاسو پزمکه کې خوارو کړی او هم هغه ته به تاسو ورغونډې گئے. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ژوند او مرګ هم هغه ور کوي د شپې او د ورځې گردش داغه په قبضه کې دی. آیا ستاسو په عقل کې دا خبره ناراضي؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون.
لیکن دا خلق هاغه سوای چې د دوی نه وړاندې نو مشرانو ویلي دي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. دوی وایي آیا کله چې مونږه مړ شو او خاور شو او د اډوکو پنجره پاتې شو نو ګني بیا به ژوند را پاسول شو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مونږ هم دا وعده ډېر اورېدلې دي او زمونږ نه وړاندې زمونږ پلان نکونه هم اورېدلې دي. دا هسي زړې قصې دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. دوی ته وایا کچری تاسو په هیګي نو وایي چې دا زمکا او د دې دا ټول آبادی د چا ده؟ دوی به ضرور وایي چې د الله ده. نو ورته وایا چې بیا عبرت ولی نه حاصلوي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. د دوی نه تاسو کړه د وو اسمانونو او د لوی عرش مالک څوک دی؟ دوی به ضرور وایي چې الله. ورته وایا نو بیا تاسو یریږئ ولی نه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دوی ته وایا کچری تاسو په هیګي نو وایي چې په هر څه اقتدار د چا دی او هغه څوک دی چې پناه ورکوي او داغه په مقابله کې بل څوک چاله پناه نشي ورکوله. دوی به ضرور وایي چې دا خبره خو د الله د پاره ده. ورته وایا چې بیا تاسو څنګه دوکه کېږئ؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. حق چې څه دی هغه مونږه د دوی مخې ته راوړې دی او هیڅ شک نشته چې دا خلک دروغجن دي. فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله هیڅ خپل اولاد ندي جوړ کړي او بل خدای دا سره نشتا. کدا سیوی نو هر خدای با خپل مخلوق ځان له بیل کړي وي او بیا با هغه په یو بل حمله کولې. پاک دی الله دغه خبرونه کوم چې دا خلک جوړوي. هغه په پټه او پخکاره عالم دی. هغه ډیر اوچت دی دغه شرک نه کوم چې دا خلک بیانوي. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوا چې اے پروردگارا د کم عذاب نه چې دوی یې رولې کیږي هغه کچري ته زما په موجودګۍ کې راولې نو اے زما ربا ما په دې ظالمانو کې مشامل وا. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې مونږه ستا په وړاندې دا غسیز دراوړلو پوره قدرت لرو د کم سیز نه چې مونږه دوی یې ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم بدی په هغه طریقه د فکوا کوم چې د ټولو نه بهتر وي. دوی چې کمی خبري ستا په حق له جوړوي هغه مونږ ته خمالونه دي او دعا کوي چې اے پروردګارا زه د شیطانانو د لمسونه پتا پوری پناه غواړم بلکې زما ربا زه خو د دې نه هم پتا پوری پناه غواړم چې هغه زما خواله نږدې راشي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دا خلق د خپلو عملونو نه واپس کیږي ان تر دې پوري چې کله په دوی کې چاله مرګ راشي نو وبوایي چې اے زما ربا ما هغه دنیا ته واپس ولېګا کوم چې ما پرې خو دیدا او دلته تر راغلی يم امید دې چې اوس به نیک عمل کوم. هرگز نه دا خو بس هسي یو خبره ده چې دې کوي. اوس د دې ټول عمرو خلکو نو ورستو یو برزخ دی د دویم ژوند د ورځې پوري. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بیا چې څو وخت سور پوک وهلی شي نو نه به د دوی خپل ولی پاتې وي او نه به دوی د یو بل تپوس کوي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا تلی درنې وي هغه به کامیاب وي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او چې د چا تلی سپکوي نو دا به هغه خلک وي چې هغه خپل ځان په خپل په نقصان کې واچوي. هغوی با په دوزخ کې همیشه اوسي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ور با د هغوی د مخونو سرمنی ستی او داړي به بهر تراوزی. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. آیا تاسو هغه خلق نه چې زما آیاتونه بدرته اورولې کېدل نو تاسو به هغه دروغ ګڼل؟ هغوی بوایي اے زمونږ ربا مونږ خپل بدبختی راګیر کړی وو مونږ واقعي بیلاری خلق وو. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے پروردگارا اوس مونږه د دې زین او باسا کو بیا مو داسې قصور وکړو نو مونږ به ظالمان یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله به جواب ورکړي لری شي زما د مخینا پراتو اوسه پدی کی او زما سره خبري مکوای. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تاسو هم هغه خلک یې چې زما سبندگانو با کله ویل چې ای زمونږه پروردګارا مونږه ایمان راوړو
مونږ ته معافي وکړه ته د هر چا نه زیات رحم کوونکی نو تاسو به هغه پوری ټوک شروع کړي ان تر دې پوری چې دا غوي عزت درنه زه هم هیر کړی وم او تاسو په هغه پوری خنداګانی کوله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نن ما هغویلا د هغه صبر بدلا دا ورکړه چې هغه کامیاب دي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين بیا به الله دا غوی نه تاسو کړی وای کنا تاسو پزماکه کې څومره کلونه پاتې وای هغه به وای یو ورځ یا د ورځې څه حصہ مونږ هلته اوسېدلیو د شمار کونکو نه تاسو کړه قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله به وای لګمو د اوسېدلې کنا افسوس کو تاسو په هغه وخت کې پوهېدلی وې آیا تاسو دا خیال وو چې مونږه تاسو فضل پیدا کړی او تاسو به زموږ طرف ته واپس نه راځئ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بس ډېر اوچت دی الله چې حقيقي بادشاہ دی داغه نه سیوا بل خدای نشتا هغه د بزرگ عرش مالک دی ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون او څوک چې د الله سره بل معبود ته आवाज کوي چې داغه د پاره आवाज سره هیڅ دلیل نشتا نو داغه حساب داغه د رب سره دی داسې کافران هیڅ کله خلاصې نشي مونډلې وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے زما ربا معافی وکړه او رحم وکړه او ته د ټولو رحم کوونکو نه خ رحیم یې